ووري او د پیغمبر خلکو زما د خدای په ذات قسمی چنن په پاکستان الله عظیم عذاب چې نازل کړي دي آغا ذهنی پریشانی ده اور سړی په خپل ذهنی پریشان اور په خوا به روټای نه وا جامې بنوي غوخي بنوي ترکارای بنوي ذهنی بار سړی مطمئن اوس اور سړیر دي او یا غرق الا غرق قرآن وګوره یو بدبخت قوم او بدبخت قوم قرآن کې الله په یو کلی عذاب نازل کړي نو هغه عذاب څو اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوګي لباس ورواغستو اس بنو ول به غرق دا دراغه روس راغه کابل راغه انډیا را باندې چړای وکړه او ارس بډیرو ول به د لوګي مړ نو اذاقها الله لباس الجوع والخوف نن په پاکستان هغه عذاب نازل تاسو با د ځان تماشې وکړئ ما ته ګوري ما ته دغه غم دی چې د ځای جاړل کړ ما ته ګوري دغه ویر تاسو به د ځان تماشې وکړئ قرآن او حدیث دا هدایت دی نن ستا په ملک قرآن او حدیث دی قوم پرېښی دی او د بنده سره یې اخیستی ده په خبره پوهېږئ روټۍ څوک ورکوي جامې څوک ورکوي عزت څوک ورکوي ذلت څوک ورکوي نوکری څوک ورکوي کم کارونه چې د خدای دي او هغه ته د بنده نه غواړي نو ته خدای سره ظلم کوي مؤثر حقیقی پارسیس کے دا خدای ذات تے ٹھیک دا مؤثر حقیقی دا خدای ذات تے او تاسو مؤثر حقیقی انسان گن دے نو تاسو ټول قوم دا قوم خدای سره ظلم کو قوم دا زبالا مانے کی اسے زد بالا مانے اسیدون کے زمون د بالا مانے دو منبرانو یو د قومی اسمبلی او یو د صوبائی اسمبلی او د بالا مانے خلق دو کالا پویانے کی اوبڑا کولے آ منبران با پتلا اور راتلنو ایو تمی ہوئے چی پا دا غستر گلون شی چی دا تپی گوری تا خویلیو چی دا علاقہ بزد سروزہ رکم نو دا قوم پویانے کی بالٹیک دی اوبڑا قوم تمی ہوئے چی دا بندہ اسرم کرے ونو خپل انجام گوری زما 42 کال دا پاکستان کے ما دا بندہ اسرہ ندا کرے بیغمہ گرزا دامی پا زندگائی کی ندی ویلی چی دا سڑے منبر کم زبا خشم یا دا سڑے افسر راغے زما واقف تے زبا خشم نا خزما خدای دے یو رضے یو ڈپٹی کمیشنر ماتوئی چی پس چل شیمی ورسر جگڑا ماتوئی زتا دوست گنا ماوی چی دا پاکستان افسر تا دوست نویم زما دوست دا کورسائی دا چی سوک پناستی کار لبرازم کار براتا کئی تا زما دوست نہیں ما پا خبر کوئی نو خدای رانی ولی او مضبوطی رانی ولی اس پتہ نہیں لگی او یا شکان دیر پرات رمضانا دی پا درد سنم آشکان دیر پرات رمضانا دی پا درد سنم خدای پہ خبر دے چی دے یار مینا بچا سروی اس تو خود تدابیر جوڑے انسانی تدابیر
اوس ټول ملک ته دا پته نشته چې د ځمکې فیصله یو قسم کیږي چې په اسمان کې به د دې ملک متعلق څه فیصله شي. دا پته شته تاسو په اسمان کې به د دې متعلق څه فیصله شي او تر آینده پهله تاریخه پورې به د دې ملک متعلق خدای څه فیصله کوي مونږ ته هیڅ پته نشته. مونږ انساني تدابیر اختیار کړی دي مخکې تقدیر نه خبر نه وي تقدیر تدبیر کند بنده و تقدیر نداند آکس کے نداند و نداند کے نداند. خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي چې دا ملکم خدای د آفاتو نه بچ کی او مونږ تم خدای پاک د سکون ژوند نصیب. خدای ته رجوع شي د بنده اسره پرېګ دی او د بنده وسیله پرېګ دی بنده هیڅ نشي بنده تاسو وکړه په دې تیر حکومتونو کې د قوم سره کمی وعده و نشوي کمی یو د قومي اسمبلی منبر ما ته وی چې چرته غریبان نشته یو 2 سیکلونه دي چې دروي لګم مالولي نشي نو یو مون سره یو چتراله دی هغه می ولا پتا ما کو یو ډرایور دی هغه می ولا پتا ما کو مې سیکلونه راځي ا منبر خدای خاور لم بوتلو رکش ان سیکل را له او نڅرا تاسو خیال نو عرض می دا عزیزانو چې بنده بچي او داغه بچاله ورکړه سي اوس بیا خبره ده چې مونږه سوډا واټر بوتل یو او چې سر تلری کې او ټرک ناری کی لاندې بیا یې سم نه دې قوم ته تاسو ګوري ټول شپه په دې کوسو ربته بل اورت تلهم ټام تا چې واپسای کې راتله ما کینډیډیټ میرا پاس وړو درېدم دلته مې ودرول مالته ولاړی صوبایي اسمبلی منبرای ته ویلو مالتی رکا کلمه تیرا ولا اله الا الله محمد رسول الله معلومه چې زما دې په دې کلمه قسمی چې نه به خرڅېږم او نه به تختم کلمه تیرا معلوم سوای چې یو 2 درې په ما دې خزه پدري کانی طلاق تاسو پوه ویل دي کلمه نه کوه نو زه ټولو منبرانو سره دا چل کوم چې غاړه مې خلاص دا خو ټول دروغجن دا مغه نه دي چې نن بیا دې قوم ته په بل روپ کې را مخامخ شي او مغه چې پرون تالی دي یو ډون سړی چې په سوړه لړم وچی اړون چې مړ کې هغه سوړی ته بیا ګوتور او دا معذور او ناته ویل کدی کی بجلی وے او د داخله دا سکړو د دې چې مړکړې بیا به دې ته نږدې کړې و ظالمانو تاسو دا راندونه دوات سو زله په دا سوبای لړمو چې چلے بیا ورسې او په وخت کم وخت خو چې چا څوې و دام خو بل چا څوې دام خو بل چا څوې دام خو کہ بنی آدم یہی عقل سوچ سمجھ قرآن کی خدا پاک وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دادے چی رسول نا مراد دلتا عقل کامل اور عقل سلیم مراد اگر قوم لزا عذاب نور قوم چی چالا ما عقل نہیں ورد نن قوم دا قوم کی عقل نشت خاص کردا نوجوان طبقه چې دا په خوا به ماوي چې دا بوډاګان ټول مړ اوس چې چرته الګ ګور مو وی وځي کسړې بنی آدمي شو سبلا در باندې نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ 42 کال وشو چې آزادي مونږ آزادي نه د محسوس کړې زمونږ ملک او مغه سه د سرمایدارو په منځ کې تاویږي راتای یو څو کورنۍ دي چې هغه په دې ملک حکومت کوي او مونږه غلامان یو مونږه تالی سټیو مونږه جارو کخیو مونږه مړلا خدای ته وره جنت وره ابل اورز مې داغه کې وې ټان
مال خبره وره تاسو کوم مليانو په سکندلم کوي چې مولا پکې لا چا مليان پکې لا چا نو ته پکې لا چا ته پکې چا ته صحیح ما قرآن او حدیث ویلې دي چې د خدای او د محمد رسول الله تعلیم دی ٹھیک ده تا انګریزي ویلې ده چې د انګريز ژبه ده نو ته پکې لا صحیح دا دولت درنه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی تو بدبخت قومه د بار ملکونو اسمبلی وګوره د ملک تقدیر جوړي ملک له جازونه جوړي ملک له بحری بیړې جوړي ملک له ټینکونه جوړي ملک له توپې جوړي ستا ملک وګوره په اسمبلی کې په یو بل غلطه کې کوي کنه دسه لکه ټلویزیون خو تاسو ټول ګورئ کنه ها تاسو ته مبارک تاسو ټول ګورئ زمونږ د اسمبلی کارکردګي چې دا اپ یو بل غلطه کې د بار ملکونه د ملک تقدیر جوړي د انډیا پارلیمنت ماوکتو د ملک تقدیر جوړي د ملک دفاع د انډیا وګوره چې تاسو آزاد دي او ته د خپل ملک دفاع وکړه نظام عزیزانو ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دي او ستاسو د لاسا بیا د مارشل الله طرف ته روان دي نو سلويخ کاله بیا رستو زي پاکستانی قوم چې نن کوم حال جوړ کړي دي نو تاسو دې ته خبره جوړوي چې په دې ملک دی بیا مارشل الله راشي دې ته جوړوي نو چراشي راځي هم مليان یو دار چې جنازې کو ټیک شو تاسو له تکلیف مونږ ته تکلیف نشته گاڑو والا ہے چا یو رنگ جنڈا لگولے چا بل رنگ جنڈا اس میں وقتی کا تو آگا گوڑو سیکل باندھے نہیں کرتی دا اور اس نے لو یا جنڈا ادرولے وادے پیپل نماز پا گرنے تو لگے پکارو چیو نوکر خیدر کڑے ہوئے اور اس نے ٹھیلا کوٹ لو ہے تاسو پوښ د غرغشتو مولانا غوندې اولیاء د ډوډۍ مولانا غوندې اولیاء د مولانا اشرف علي تھانوي غوندې اولیاء د غلجو د میا صاحب غوندې اولیاء چاته چې په ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکې ورکړ په ژوند دا اورېدو خبره درته نه کوم دا اوریدو نه پجوان صوفی جمیل د روضه اقدس خادم دی روضه مبارک ته ولاړ دی او سترګې پټې شي حضور علیہ السلام راشي پټکې ولا ورکو چې دا والا او د بوټو سه په وخت کې قافلې به د حج د کابل په لار باندې تلې په دې قافله کې میا محمد جان روان دي دا پټکې عادت صوفی جمیل 80 میل مزالو کو قافله ودرو لا پټکه یا احمد جان لور کو چې دا بیګا ستا امانت پیغمبر راکړ ا پټکه الله دې مفتی محمود صاحب غریق رحمت کی هغه ما ته ویلي چې میا محمد جان متعلق په مدینه منوره کې ما ته صوفی جمیل دا خبره کړ 82 کې زه عمره تلاړم مدینه ته د صوفی جمیل کور ته ورل پښتنه مې ته وکړه چې دا کیسه څه و هغه ورور نور نیم روزه مبارک ته لاړم صلوات و سلام میوي او سترګې می پټې شوې او حضور علیہ السلام راغی او زمالاس کی پټکې کې راته وی چې میا محمد جان را روان دي دا پټکې غلا ما تصدیق په مدینه کې د صوفی جمیل نو چرالم میا سے پورې ور ختم چې دا پټکې ماته نه 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 الما سره نشتا مال پرېدم دی نه پریدم نه خیر دا تاسو خالد منصور صاحب چې زبونګو سیکټری لوکل باډي دی دا میمزان سره بوتلو دا باس می د په مخ کې میا صاحب سره چیړ دغه وخت کې زمونږ د پیښور ډیپټي کمشنر دا مې بوتل ول ما څنګه ونیش مال پریدم دی نه ما ته بدا پټکې خیر نو ما ته وای
چې که خلکو ته پته ولګي چې په دې کور کې د پیغمبر پټکی نو خلک به دیوالونه صفوي سجدې به ورته لګي زما کور به د بدعت اډه جوړه خدای ته وګوره پرې نه ده لا اله الا الله محمد رسول الله پاودس کې د شپې په خوب کې راغی میاسه او پټکی ور سره ده ما ته خو د دا پټکی دی وی ګوره خو څنګه و ما دا پټکی چې د شپې می دا خوب ولیدو سار ورته سلام مې جی ما خو په خوب کې نو ویلی چې ما ته وکړ ما ته کوی خو د وفات نرستو کفن کې می چې مخو کتا هغه پټکی چې کومې د شپې ما ته خوب کې خودلو آی د مرای نه تاو مونږ خو د دې اعتقاد کړو زمونږ اولیاء او بزرګان او علما او ته پیغمبر په ژوند پټکی ورکړي نازیدانو اخلاق پیدا کړي سړیتوب پیدا کړي شرافت پیدا کړي پیغمبري اخلاق ځان کې پیدا کړي لار شان شوکت دا تبلیغی جماعت والا ولی خلق ولی دا ځکه خلک چې په تبلیغی جماعت کې ورننوځي د سړی خبره هولیا رفتار شان شوکت دا د یو مسلمان دا څه ده کنه زما تبلیغی جماعت سره چې لوی محبت ته اپ دې ټکی ده چې په دې ډله کې د سړی شان شوکت د یو مسلمان شي دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه ډله ده مولانا الیاس هغه سړیو چې دې چالي دلو هغه مالی دلو 163 साल उम्र के मौलाना अब्दुल महबूद से इस्लामाबाद के 84 के वफात छो 163 साल गिलगित वाला वराला तपोस में थे को माते चे माजिदा जमा मरगरी हुई चे मुंग तबैत का माते थे बैत का माजो पीर ने माते थे पीरानी पीरे ते माज पीर زان نه لوري نه پدغه په پیری کوله وې چې نه پښتنه مې ته د مولانا الیاس څخه چې دا څنګه سره ویل تاسو بچیا مکوا یو طالب په مسواک په دې پوزا والے او په مسواک داس نو د شپې دا طالب کوټې ته ورغی ورته جړل او معافي کړ په دې تسلی ونشوا نو سحر مال راغی او زی ځان سره کړم او دا طالب کوټې ته په جرګه ورالو چې مولانا الیاس سے وای چې ما معاف کا که په قیامت کې په دې مسواک دوالو بدل کې زه خدای راونی نو ما به څوک خلاصي دا د مولانا الیاس د تقوا عالم دا ذات شوه وا نن په ټولي دنیا کې وګورا د اسلام نوم روستا تاسو څوک د کبانو نه عمل ته ګرځي چې کوم ځای ګرځي تاسو خپل مونږ ټول کافر مونږ پاکستانیانو ټول خپل کې یو بل کافر بل څوک مسلمانان کړی نه دي او ته ما کافر کاوه تا کافر کاوه ته ما بد زناور کاوه تا بد زناور یو ګورئ د چین یو وفد راغلی د چین پروسه کا یو مولا پکې عربي ویل نوغه مولا ما ته وایي چې فاذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات شر مشکات ما سره بازار تلار شه د مشکات شریف شر عالم نو ما ورته ویل چې ما تفعلوا بالمرقات ما تفعل ما توي انا ادرس المشكات في البيكينج اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبليغ تو پیکینگ کی زده مشکات شریف درس ورکوم او چې د درس نه اوسګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم لزر چینیان دي مسلمانان کړي لزر دا چې عربي ویل تاسو عربي ده اما بد خان سے جمعه کې مولا تقریر کولو یا عرب راغی وته یا شیخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وليس معي شيء فاتركني ساعه واحده نامولا ورته چی چپ کرو چپ کرو نو عرب ورته وی چې یا شیخ انا لا ادري اي شيء چپ کرو ما ادري اي شيء چپ کرو قلت لك فاتركني انا اسال من الناس اذهب الى مكه ليس معي زاد والراحله
وقلت چپ کر نو غاره پر پر خندل چې ویلار په منبر تقریر کې او د عربي دومره ټکانې درې چې هغه ته وایي چې اوس کو نو ته چپ کر نو تاسو کې دا ډېر ډېر فسکی چرګان چې ټوپونه وایي کنه په پوښي ناس یو سړی ولراوني او دې سره چلو خبرې په عربي کې نو پارام کې نه ماما د خسکی چرګانو باندې ټوپونه مواه بانګونه مواه نه دین درځي نه مذهب درځي نه اسلام درځي نه په پويږي خو د شنو چایو خلک یې او د تور چایو خلک یې چا چې در باندې شنه به چې پښنی چاش بشوس کله هغه پسې چغي وایي چې چا په تور اس کله هغه پسې چغي وایي چې چا در باندې روټه خوړا وا وا هغه پسې غلام یې لړ رامي راغوي عرض میں جاؤں عزیزانو جی سو چکا ہے